السلام علیکم ملګرو. د عمران خان نن یو میډیکل ریپورت شو شوی دی. د هغه ریپورت مطابق د عمران خان په بلډ او د عمران خان چې کوم یورین ټیسټ حکومت کړو سره ټیم چې عمران خان گرفتار شو، د هغه ټیسټ مطابق عمران خان په یورین او په بلډ کې الکوحل او کوکین سیمټمز ښکاره شوي دي. چې بل طرف له دا هم وایي چې د عمران خان د هغه میډیکل ریپورت مطابق د عمران خان دماغي حالت هم ټیک نه دي. مطلب عمران خان دماغي منټلی هم کمپلیټلی فټ نه دی. جی تاسو به حیران شئ چې کله عمران خان په 9 تاریخ په 9 مئی باندې گرفتار شو، د نیب په افیس کې 7 رکنی میډیکل ټیم جوړ شو چې هغه د عمران خان کمپلیټ ټیسټونه کړي او په 10 تاریخ باندې یعنی په 10 مئی باندې جیو نیوز هغه میډیکل ریپورت شو کړو چې د هغه میډیکل ریپورت مطابق عمران خان کمپلیټلی فټ و. جی ریپورت مطابق د عمران خان بلډ ټیسټ، د عمران خان یورین ټیسټ، د عمران خان شوګر، د عمران خان هر شی بلډ پریشر وغیرہ هر شی کمپلیټلی فټ او هغه 7 رکنی میډیکل ټیم چې کوم هغه عمران خان کمپلیټلی فټ قرار کړو. بیا په سبا باندې په 10 تاریخ باندې هم یو 5 رکنی میډیکل ټیم جوړ شو چې دوباره د عمران خان ټیسټونه او کمپلیټ ټیسټونه او بلډ ټیسټ، یورین ټیسټ، هارت بیټ ټیسټ، هر څه چې هغه ټیسټونه او هغه هم دا د ریزلټ راوړل چې عمران خان کمپلیټلی فټ دی. خو نن حکومت یو بل میډیکل ریپورت د عمران خان پیش کړی دی چې د هغه ریپورت مطابق عمران خان منټلی ډسټرب هم دی او ورسره د عمران خان په یورین او بلډ ټیسټ کې د الکوحل او د کوکین چې کوم سیمټمز دي، دغه چې کوم پارټیکلز دي هغه هم په دغه ټیسټ کې ښکاره شوي دي. نو دې ځکه عمران خان د دې حواله سره دا ویلي دي چې دا ټیسټونه هغه ډاکټرانو کړی دي، کم ډاکټرانو چې نواز شریف بیمار ظاهر کړو، کم ډاکټرانو چې وی د ګل پروازه به نواز شریف مړ کیږي او د نواز شریف په بلډ کې مطلب پلیټ لیست بیخي نشته دی او نواز شریف تزر تر زره انګلند ته مطلب یو کې له غټ هاسپټل له علاج تر چې ځکه دې ځکه د علاج امپوسیبل دا هغه ډاکټرانو زما د فیک میډیکل ریپورت تیار کړی دی. پهله چون کې جیو نیوز چې کوم دی د خبرې پورا کمپلیټ وضاحت کړو په 10 تاریخ باندې د عمران خان کمپلیټ ټول ټیسټونه چې کوم دي هغه نارمل دي. عمران خان کې هیڅ قسم ډیفلیکشن نشته. عمران خان ټول ټیسټونه، عمران خان یو هیلتي انسان دی. نن څنګه د داسې یو میډیکل زما پیش کو چې دغه مطابق د شرابي هم یم، زما په بلډ ټیسټ کې، زما په یورین ټیسټ کې کوکین او د الکوحل پارټیکلز هم دی پیدا ک بل زمنټلی ډسټرب هم یم. پکار خو دی له چې د کوم زما ډومبني ټیسټونه کړیو د هغه مطابق دی دغه رنګ اناونسمنت کړو. نو پهله زه کمپلیټ فټو ما اوس د زما میډیکل ریپورت پیش کو چې هغه ریپورت ټیک نو، دا ریپورت ټیک دی. بل دا خو د میډیکل ریپورت حواله سره بل د عمران خان د پی ټی آی پټای نه ابرار الحق چې کوم مشهور سنگر دی هغه هم د پی ټی آی نه کمپلیټلی بایکاټ کو، کمپلیټ د پی ټی آی نه خپل لارې جدا کی. نن باقاعده هغه پریس کانفرنس هم شو چې هغه پریس کانفرنس کې هغه د پی ټی آی نه خپل لارې جدا کیږي. ورځ تر ورځې یعنی هر ورځ د پی ټی آی نه یو خو ته ضرور خامخا د پی ټی آی نه ریزاین ورکړي. تر ورځې داسې 2-3 کسان هم د پی ټی آی نه ریزاین ورکړي. پاتې سو کسان دی پشمار باندې مراد سید شو، داسې نور کسان هم دي چې د هغې لا پته نه لګي د هغې د استعفا یا د هغې د پرویز خټک صاحب شو د هغې د استعفا حوالې سره لا هېڅ قسم داسې بریکینګ نیوز نشته دی. بقیه ډېر ملګري وایي سوشل میډیا باندې لکه مطلب په خپل پیج باندې داسې سیاسي ویډیو مپلوډ کړه او ډېر ملګري داسې وایي چې دغه رنګ پښتو کې موږ له نیوز راکړو. ډېر ملګري داسې چې مطلب مشران یې په اردو باندې نه پوهېږي نو هغه وایي چې پښتو کې موږ له دغه رنګ نیوز راکړو. ډېر ملګري وایي ته صرف د عمران خان نیوز شریک کې، بل دا پی ډي ایم والا پاټۍ والا څوک نه ښکاري لکه نواز شریف یا مریم نواز دغه پاټۍ والا یا مولانا صاحب پاټۍ والا نیوز ته ولې نه شریک کړي. نو دا نیوز زه ځکه شریکوم چې دا ټاپک چې کوم دی ټرینډینګ ټاپک دی، دا خلک ګوري، دا هر یو کس مطلب که هغه جی وی نه تعلق لري او که د پی ټي آی نه تعلق لري خو دا نیوز چې کوم دی نن سبا او هر یو کس کوشش کوي چې په داسې نیوز باندې ویډیو جوړه کړي چې زیات خلک وګوري. نو چونکې ما خو نیوز مخکې نو ټچ کړي خو دا اوس کوم د ټچ کوم د نیوز حوالې سره د لپاره زه ډېر زیات ریسرچ کوم، مطلب مختلف پیجز مختلف چینل چې کوم دی هغه ما سبسکرایب کړی، ما فالو کړی دي. دا هغه نیوز ریپورت بیا زه تاسو سره پښتو کې شریک کوم. نو په کوم ملګرو داسې ویډیو زما بد لګي هغې دپاره معذرت او هغې داسې ویډیو سکیپ کوئ. چې زما ویډیو د نیوز ریلیټډ درځي نو هغه تاسو سکیپ کولی شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.